الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر طول دغل چل رہا شو آیت نمبر یو کم دیشنا والا قل امر ربی بالقسط تورتوایا چی حکم کرے دے رب زما بالقسط پا انصافا کی موجوکم ادا حکم کرے دے چی نیخ قساتی مخونق بل عند کل مسجد پا وقت ہریو عبادت کے نواقی موجوکم عند کل مسجد دا محاورہ دا محاورہ مانا چرے دے ٹیکنیکل مانا دارا چی کم عبادت کے خالص دا اللہ رضا پا کی مد نظر ساتا چی کم عبادت کے مخد خدای طرف تنیخ کا مانا خالص دا اللہ رضا پا کی مد نظر ساتا چی سبر شے و سر مکس نشی کنی ثواب بلزائشی ودعوه او آوازو کے اللہ تعالیٰ تا دفد مشکلات دپارا مخلصین له الدین پا دے حالت کے چی خالص ان کے اللہ تعالیٰ دپارا دین کما بداکم سرنگ چی اللہ پیدا کرے تاسو تعودونا تاسو با پدویم وار پیدا کے گئے ان دغرنگی نما تاستویل حفاتا غراتا غرلن چی سوخ من پیدا کی دو بربندو نو چی بیا پیدا کی دو نو بربندو چې څو وخت مونږ پیدا کیدو نو شیب لو لچخ پیو نو بیا به سيو لچخ پی بيو او چې څو وخت مونږ پیدا کیدو نو ناسونته نو چې بیا پیدا کیدو نو ناسونته بيو حفاتن غراتن غرلن. ابن عباس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح نقل کی حفاتن لچخ پی عجب الذنب باقی بات اگر نہ سوری نا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ فریقاً ہدا یو ڈلا اللہ ورطا ہدایت ورکڑے دے و فریقاً ابل ڈلا حق علیہم الضلالہ ثابت شوے دوی بان گمرہی انہو متخذ الشیاطین دے ڈلی نولی شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ و مقابلت اللہ کے ویحسبون دوی دا خیال کے انہو موتدون چدے ہدایت یافتگان دی. نو اللہ تعالیٰ وی چکم خلق شیطان پس روان دی اغیم چی رضان تا گبران دی ویلی اغیوی زمون زیاد پوی خلق سوک نیشتا. یا بنی آدم او زامن دادم خذو زینتکم واچوی تاسو زینتک پل عند کل مسجد پو وقت دا ہر یو عبادت کے دا ہر یو منس کے نو اس پتاو لگی دا چی کل منس کے نو باید چی پشایستہ جامع کیو کے دا کار کم جامع چی بزگر پا کی بزگری کئی چی بزگر پا کیسا کئی بزگری کئی لیبر پا کی لیبری کئی باید چی دے منزل راضی چی پا اغسخا جامعوں کے اللہ تعالیٰ دیگی امام صلی اللہ علیہ فرمائی سیاب البزدہ کی مسکول مکروح دی سیاب البزدہ کی مسکول مکروح دی چیزا دا سویٹنگ او دا خط ڈکی جامعہ تھا پا خدای تاو دیگی خبر دین کرال مجبوری خودان گا مجبوری خوشیان بروننے مکورش. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو. اس بازے خلق اغی دا تصور کئی چگینی دا شائستہ جامع اچول دا بشریت کے ناجائز ہوئی شائستہ موٹر اغسطل دا بشریت کے ناجائز ہوئی شائستہ کور اغسطل دا بشریت کے ناجائز ہوئی شائستہ خوراکونو کول دا عبدالقدس پر ریسٹورنٹ کے دا بشریت کے ناجائز ہوئی جو بتائی شیش کباب لگ جوڑ کا او لگ کڑائی دا بشریت کے ناجائز. اللہ تعالیٰ وی دا ناجائز ندی شرط پکی دا دے چیتا حاصل کری پا جائز طریقہ دی شرط پکی دا دے چیتا حاصل کری پا جائز طریقہ دی یعنی دا حلال گٹا دے دا نو دا حلال گٹا just enjoy your life او حلال میٹ وَقُلُوا خُرَاكَ وَي وَاشْرَبُوا اسْكَاكَ وَي وَلَا تُسْرِفُوا خود حد نہ تجاوز مکن. حد نہ تجاوز مانا چھ خوراک کوئی تو حلال کوئی اسکاک کوئی تو حلال کوئی دا حد نہ تجاوز مکن کوئی چھ حرام ورمنڈ کی. انہو لا يحب المسرفین تاکہ سرا اللہ تعالی محبت نہ ساتے دا حد نہ جاتے کہ ان کو سرا قل اس پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ را ویجی مونگا اللہ نہ دیر یریگو نمونگا نن نپس و حضم کردے پیغمبر علیہ السلام ورتے غصہ ویدام و حضم دے چی دا نن نپس مونگا پا نرم و بسترو بانے نو دکیگو نرم کشن بارے با نو دکیگو
بهترین ډریس با نه اچو، غوښه با نه خورو، بیبیانو سره با نه یو ځای کې ګوزکه. دا ټول د نفس خوشحالي ده، دا ټول سره د نفس خوشحالي ده. نو جبرئیل امین راغی دا هغه د آیت لاړه چې شریعت کې دا تصور دي ته رهبانیت وایي. دې څه وایي؟ رهبانیت لکه دا کریسچین مونکس وي کنه یا د هندوانو هغه جوګیان وي، ای په ځان باندې دا کارونه ټول د خدای په ګن کې اخته. صحیح هغه وایي دا خدای ته سره نږدې کیږي. الله تعالی وایي د پیغمبر په دین کې دا تصور نشته. قل قورتا اوایا من حرم زینت اللہ چی چاہ حرام کرے دے خوبصورتی دا اللہ تعالی اللتی آغا زینت اخرج لعبادے چی اللہ تعالی را استر دا زینت دا بندگان اقبل لپارا والطیبات اچاہ حرام کرے پاکیزہ من الرزق دا رزقنا چی شے پاک دے حلال دے تا پا حلال طریقہ بانے حاصل کرے دے دا تا چاولی چی دا حرام دیتی مفرہ. صحیح نو شیش کباب دی غوښه ملاله ده، ته چې کوم پیسې ورکې هغه هم حلال دي. نو دا ته چا ویل چې دا ناروا دي چې ته په ځان ناروا کې. صحیح دغه ډریس هم حلال دی چې په کوم پیسو یې تاخلي هغه هم حلال دي. نو دا خسته ډریس تا باندې چې حرام کړی دی. ها دغه موټر هم حلال دی چې کوم پیسو باندې اخلي هغه هم حلال دی. نو تا باندې دا شایسته موټر بیا چې حرام کړی دی. قل تورتا اوایا ہی للذین آمنوا دادا آچا دا پارا چی ایمان راوڑے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دوئی دا پارا دے خالص تن یوم القیامہ خالص دے دوئی دا پارا پروز دا قیامت. موزدال تا مسئلہ لکھا چی در دنیا ټول خصیزونا اللہ تعالیٰ فی الحقیقت پیدا کری دا اہل ایمان دا پارا دی. چارا پارا دی اہل ایمان دا پارا. اہل کفر دا اہل ایمان دا وجہ داغینا فائدی اخلی. اہل کفر سکئی دا اہل ایمان دا وجہ داغینا فائدی اخلی. ہاں او ہر چی آخرت دے نو پا آخرت کی دا طول خصیزونا دا خالص دی دا اہل ایمان دا پارا. اہل کفر تی فائدہ نشی اغسطے. نو اس پتاو لگے دا چی دا کافران چی خوراک کئی خصت دا زمون دا وجہ کئی، دا چی پا خو موٹروں کی گردی دا زمون دا وجہ گردی، دا چی پا خو بلڈنگونو کی اسی گی دا زمون د وجه که اهل ایمان د دنیا نه ختم شي، اهل ایمان یوم پاتې شي بیا خدای دنیا نه پاتې کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله. قیامت به ترغه پورې نه راځي چې څو پورې د الله نوم غوښتل کې په دنیا کې موجود شي. نو اوس پته ولګی دا چې د الله نوم غوښتل کې دنیا نه ختم بیا خدای د دنیا ته انتظار نه کوي. کوي ورته انتظار بیا خو څه کوي؟ ها ختموي. کذالک نفصل الآیات دارنگ تفصیل سر بیانو منگا آیتنا لقوم دا قوم دا پارا یعلمون چاگوی پوئیگی. قل توتو آیا انما خبر دادا حرم رب چی حرام کرد رب زما الفوائشا گندکارونا ما زوار منا آغا گندکارونا چی ظاہرن گند دی وما بطنا او آغا گندکارونا چی باطنن گند دی. آغا گندکارونا چی باطنن گندری نو دیکھو گورا ظاہرن خدا گندری دولی کا دارتا چی ظاہرن خدا گندری لکه یو پردے زنانا آغی سر حقین کول یا دا آغی کسن کول دا خو ظاہرن ناروا کار دے. دا تا چی دے ظاہرن ناروا کار دے او باطنن ناروا دا دے چی یو پردے زنانا بغیر دا ضرورت شرعی بغیر دا ضرورت شرعی تو سره فرینکلی ملاوی گی نو بظاہر خدا سے حرکت نہ کرے خدا باطنن گندر ذکر نیکسٹ سٹیپ پہ عمدت قوی نیکسٹ سٹیپ پہ نزی وجہ شریعت دالار دغلط بند نکلا سے اکڑا دالار بند نکلا. اس دیکھو گر زنانہ سره په تنهایی کې کېناستل چې ستا هیڅ بده اراده نشته. زنانه دا شایسته ده په تنهایی کې ورسره ناستېدل ستا هیڅ بده اراده نشته. خدا باطنن ګنده کار دی. باطنن ګنده څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیة الا وثالثهما الشیطان. اجنبی خدای سره چې په تنهایی کې کېنه شیطان ځکه زر جم کې په دمیاس کې چې موقع ده چې سړی خلاص نشي. موقع ده چې سړی خلاص نو بظاهر ته نیک سړی ومه پارسا سړی ومه متقی سړی ومه هر څه ستا په تقوا د اچا سب گویا سنشتا د چا په شک نشتا. خو په تنهایی کې ټول پر زنانه سره ناشته نه تنهایی کې مکه دیو چې د زنانه خود امام ته اپروچ کې خپل مسلې وي نزل ته مخامخ دي دفتر کې کینو د دروازه کولا وساتل ادا فرنٹ چیک باندې ځکه ناشته چې ټول دنیا نظر لګي. خبر ده کړه زمون شیخ رحمه الله مونږ ته دوه وصیتونه کړی.
وی چې کله مولا شي در باندې رحم کې اوسې مولا شي او وی چې مولا شي د مدرسې مشر شي که د مسجد مشر شي د مدرسې مشر شي که د مسجد مشر شي نو فرمایلی چې خلک به باندې اعتماد کوي ډیر زیات سبا کې باندې اعتماد وکړي اعتماد چې کوي نو دوه څیزونه نه ځان بچ ساتي یو به د پیسو مسله کې ځان ډیر محتاط ساتي څه مسله کې د پیسو او دویم د زنانو باقي وځان ډیر محتاط ساتي ځکه لکه څنګه چې یو طرف ته خلک شته چې هغه تابانه اعتماد کوي چې دا مولوی صاحب دومره متقی سره دی چې کله سو ډیره ورته ولګي دی ورته دومره د وخت بر خیانت نه کوي صحیح او شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایله په دغه کمیونټي کې شیطان صفته خلک مشته چې هغه خو سموقه ګوري څه ګوري سموقه ګوري او هغه د خدای نه یریږي هغه ورشه خبره او پروپاګاندا کا کله موقر ته ملاو شان سوکا خبره پروپاګاندا کا او دویم بزان زنانو نه بچ ساتي معنا پردې زنان سره په تنهایی کې نه کینی یا خدان سره دویم زنانه کې نه وای دویم ناری نه کې نه یا په داس ځای باندې کې نه چې خلکو په نظر کې راځي صدق د عقل خبره ده کنه د عقل خبره دی باری تبه کې سره زمونږ شیخ مولانا یوسف صاحب بنوري رحمت الله علیه مولانا یوسف صاحب بنوري رحمت الله علیه یو د کراچۍ یو لوی شیخ مالدار سړي هغه ولې نو موټر راوست نو چابي ول ورکوله کلی وجز تاسو کله ګورم کله ټیکسي کې رواني کله پرخشه کې رواني ته خو د پاکستان د ټول نه لوی عالم صحیح نو دا ماته ډیر لوی عارف کاری چې دومره لوی عالم نه یې ما موټر راوستل ډرایور هم درسره صحیح او دا موټر بالکل نو د یو ملم نه چلیدل صحیح یعنی ما ځان لپاره یو ملم نه چلوي بس نه د پورت نه تاسو راوست نو مولانا صلی الله علیه وسلم نه وچی هغه ورته چې دا ما په حلال پیسو زکات په مولانا صلی ډیر محتاج سره دی صحیح ورته چې دا ما په حلال پیسو غسته د پلار نیکه کوم ځټیک د بزنس کوم وا بزنس کې وسو غلطي هم یو خدای بزنس پیسې نه دي دا زما د پلار زمکه هغه مې خرڅ کړی دا پاغي مې غسته په دې راځم خرڅ کړی دا چې شیخ له پیسې اخلم موټر او اخلم هغه ورته چې زما تابان څه شو باندې مسلمان سره نیک سره زما تاو بزنس باندې شو باندې ځکه ته قصدنه بدن پکې ناروانه کې خطا سره سوشي خدای باندې غوته ماخوذ نه نیول نه صحیح ورته نه ځان د خلکو نظر کې چې دومره سټیټ ته ورسوم ها چې خلک په دې پوښي چې او مولانا یوسف صاحب باندې خلک دوره اعتماد کوي چې نوې موټر کلی ولا ور کوي نو بیا به دا موټر د قبول کوم اوس وی لادا سټیج کې نه نو اوس مې دا موټر واغسته په موټر کې روانه وي خلک وې د مدرسې پیسې وخوري څه په د مدرسې پیسې وخوري نو زنه غواړم چې د خلکو ایمان زما د وجه ځای شي ځکه به بنیاد خبره کوي دا ایمان ځای کیږي او دا ایمان ولې ځای کیږي زما د وجه نو او واقعي یو موقع بیا دا تراله چې خلکو یا سبحان الله مولانا یوسف سے پسیوی دنیا دا سے منډه وای چې اته نه تختی او دنیا ور پورې ځان خلې پیسې ور دا سے منډه وای چې اته تختی او پیسې ور پسې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې ته دنیا له ذلت ورکه لګزان ورته ټینګه تکلیف بر باندې راځي سبای تکلیف بر باندې راځي خو تور ته ځان ټینګه سمودا تاتی کوي هر عالمه بیا هم دغه پیسې چې د پنون تاسو په جیب کې 50 روپۍ نه وي نن به ته تختی او دا به تخپل پوزا په دامزکه باندې رګلاوي چې خدای ته ګوره ما قبول کړ صحیح دا تجربه خبره ده څه خبره تجربه خبره مونږ خو سره دا بزرګانو شاګردان واړو هم دي دا کفش بردار یو څه شي کفش بردارو لکه زمانہ او ځان باندې تکلیف تیر کړي بس الله تعالی مونږ سره خبرې صحیح ما ته کله کله څوک وایي قاضي صاحب وایي ته دا دوره خرچي څنګه برابر دی زه ورته دغه یو خبره ده دا اوس یو سړی ګوړه پیژنې که تاسو ورته ګوړه ورته وایي اوس یو سړی نه غنې لیدلې دی نه ګوړه لیدلې ده نه د ګوړې د خوند خبر دی صحیح نه کته هغه ته د ګوړې تعریفونه کوي چې راخو د فلاني ځای غنې چې زمونږ د خطه دا غینه چې کله ګوړه جوړه کی دا غي ګوړې کوم چای چې جوړیږي دا غي ګوړې کوم خوند چې د کوم لذت یا ګوړه پیژنې نه ستاده بیان سره هغه سټیسفاید کی ځکه دا دته وای امور ذوقیه څه ورته امور ذوقیه چې دا به سکین بیا ورته پته لګي صحیح شو دا په بیان باندې نه کوي دا به سکه نظر ته مرګري بس دا داسې خبره ده امور ذوقیه دي تاسو دا امور ذوقیه د موږ بل بلری شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه هغه ما د وخت د بچو زین دا جوړ کړی دی چې بچیا که تاسو د الله د دین کار کوئ نو رزق به تاسو له الله درکړي رزق به څو درکړي الله بدر کوي نه زما معشوم زی بیا پر کوټوالي کې وفات هو لسنځه کالو چې وفات هو و هغه یو ورځ به مونږ کړه خوراک څه شي نو صحیح نو هغه ډیر وګو نه ماته بابا الله پاک موږ خوراک کړه راکړي نه مرته بچی راکړي صحیح وې دې کې چې دروازه واله څه څوک
دروازه واره ما بچی تر شو ور نه چلاړ نه زموږ محلي یو کس هغه یو ټری کې ینه بلا خوراکونه خود دیو راوړ ناغله ورکل نو هغه ډېر خوشاله شو بچي کور ته راړ صحیح نو و مورته وی چې دا لوخي زر اوسګار کا دا لوخي زر اوسګار کا الله پاک ورته بار وړاړ تاسو په ځکه دا چې دا لوخي راوړي دا الله پاک دې رزق راکړي چې دا لوخي زر اوسګار کا څه چل الله پاک ورته بار وړاړ دن کار کوي غرض الله کې څه په دنیا کار کوي اشیاء څه ولګټي هغه ورته کراچي کې نو جنت خو ولوشي قل تورتوایا انما حرم ربي خبر دادا چې حرام کړی دی رب زما الفواحش غندکارنا ما زوار مناغه چخکار دې دینه نو دین تفسیر دی چخکارا بد عملی دا اعمال دي ګنده عملونه دي وما بطن منها او هغه چې پوشیده دي دینه دا ګنده عقیدې دي ظاهر ګنده عملونه دي او باطن ګنده عقیدې دي والاسم الله تعالی ناروا کړی دی ګناه نو ګناه هغه شی دی چې وایلیشن اف دی رول اف الله اور رائټ اف الله چې د خدای حق ور سره پامالېږي نه ته ګناه وایي ایته څه وایي ګناه وایي والبغیا ازیاته کول په مخلوق د خدای باندې بغیر الحق بلا وجه بغیر الحق معنا بلا وجه وان تشركوا ادا چې شریک پیدا کړي الله تعالی سره ما هغه شی لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړي الله تعالی غیبانه دلیل ان تقولوا او الله با حرام کړي چې وای تاسو الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبره چې نه پوهیږي ولکل امه اجل د هر امت لپاره یو فکس ټایم دی فاذا جاء اجلهم کله چې راشي فکس ټایم د دوی لا یستاخرون ساعتا شرستو کې دې یو غنټه ولا یستقدمون نمخ کې دې شي غینا یا بنی آدم او زامنو د آدم اما یاتینکم کله چې راشي تاسو رسول پیغمبران منکم د تاسو نه معنا تاسو انسانان نه پیغمبر به مسو کی انسان وي یقصون علیکم چې بیانای تاسو آیاتونه زما فمن اتقا پس سوچ ځان بچ کړه د شرک نه دل تقوا په معنا د ځان بچ کول د شرک نه فمن اتقا چې ځان بچ کړه د شرک نه واصلح اصالح عمل خپل فلا خوف علیهم نشته د ير دوی باندې ولا هم يحزنون نه بده فکر ملکیږي نو فلا خوف علیهم دا تولیکا چې چا د شرک نه ځان بچ کړ توحید باندې عقیده مضبوطه شو او اعمال صالح کړل اعمال صالح کړل فلا خوف علیهم د دوی د هیڅ نه یره نه کیږي بیا د دوی بیا د هیڅ نه یره نه کیږي او تایید دغه حدیث چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یجتمع خوفان فی قلب المؤمن د مؤمن په ځل کې دوه یره نه یوځای کیږي د مؤمن په ځل کې دو یاره نه یوځای کیږي یو سره چې صرف د خدای نه یریږي مخلوق نه دا غیر نه کیږي ځکه هغه مخلوق ما سره زیات نه څه کولی شي مړو مې کی سو مې کی کله مرکول نه علاوه څه کولی شي مرکول نه پاو خبر څه شي صحیح نو د مرګ نه دا غیر نه کی صحیح او یو سره چې مخلوق نه یریږي نو هغه لذل داوو کې خدای نه یریږي دا دروغ وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یتم خوفان فی قلب المؤمن دا دواړه یې په یو ځای د مسلمان ځکه جمع کیږي نه خو یا بده د مخلوق نه ریږي یا بده الله نه ریږي که صرف الله نه ریږي د مخلوق یې د نظر کې وینه صحیح او کله مخلوق ته ویره ده پته ولګي چې الله یې راته نه ده الله یې صحیح د غني کړی یو څه لیکل په مسجد کې هو یو مار خلق موت شه انا په هر څه ولستوي کوم څه او مار دې بیره وایي ډاکټر مسلمان به موزیک کې څه څه بس دا عقیده خبره ده چې عقیده کله مضبوطه شي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د شپې د لشکر نه ورکشه جرنیل د لشکر او د لشکر عسكر نه ورکشه سارا کې ورکشه او سارا کې ورکشه نو د ټنټنو کتل نو چې شاید دا زمونږ عسكر دي د چې ورغه د دشمن عسكرو د چا عسكرو د دشمن عسكرو او چې د دشمن عسكرو د خو نبی سره نه یو پین د خصوصي سره نه دي لکه خو خلیه نه پته لګي خلیه نه پته لګي نه د هر قوم ځان خپل جدا کمپلیکس وي نو هغه 1900 خپل جرنیل له بوته چې دا څوک جاسوس ته راغله اوس دنه تاسو کو وې تاسو کې
ستاسو نوم دی وې زمانوم عبد الله زمانوم یې سره دروغ پېنه وي رښتیا وي که دروغ وي رښتیا یې څنګه خدای باندې اوس کوي چې زمانوم خالد دی کوم خالد ابن ولید او مسلمان سی ان کی د چیف اف یار مصاب لوی درسپیز دی دا خو ویله مزه کړی دا لوی درسپیز دی ها نورتستانم وې عبد الله وې تسې یې مسلمان صحیح مسلمان وې مسلمان سمانا وې زما یو خدای باندې اعتقاد لري دین علاوه بل چا باندې عقیده نشته وې دې څه مقصد وې دې مقصد دا چې خیر هم خدای ور کوي شر هم خدای رسوي تکلیف هم خدای رسوي که خدای نه غواړي مخلوق چا د شر نشي رسوله نو هغه ورته کوم تعالی زهر در پیو پیاله نو ته اوس کې بالکل به اوس کوم سبا بالکل به اوس کوم نو هغه ولا هغه زهر راړه چې د وړاندې پښین بوټي واچول نو پښین بوټي اوس وځي پښین بوټي څه اوس وځي به دا شی ته نو هیڅ پرابلم نشته نه یو له ډک ګلاس ور کپ نو قال ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله او حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالد تاثر ایسا بینا بس جیسا ماستر پر دسترگونا لگے اوبر آلی ذکر فیزیکل اثر خویو کن لگے وشکر آلی صحیح دجڑانا یعنی داغا اثر ہو چی اغا سٹیم دورا تیز ہو داغی سٹیم دورا تیز شو خلد عمر تیز شو چی اغا دسترگونا راو بیدا صحیح او اغا لشکر سمر چو ایور تیولا منتدا کلمہ وایا ذرا اعتقاد خبر ہے اس خبر اعتقاد خبر ہے شاہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ دمون بزرگ دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو پیجنے دا غزوی دے شاہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ نداغا یو مجوسی سره مناظره او مجوسی آتش پرست دی مجوسی سی آتش پرست ورته خدای خوار کړه سپه عذاب اخته ټول ورځ شپه دا اور مړېدو ته نه پرې دی ورته تب پرنام کې نورم پرنام کوي دا څه مقصد دی مقصد سره ور دې مقصد دا چې الله تعالی سوزول کوي په اور کې سوزول کوي په په اور کې د عبادت سره موږ د اور سره دوستی پیدا کوو څه کوو دوستی پیدا کوو ځکه د خدای په قانون باندې عمل کول ډېر مشکل کار دی چې د اور نظام بچ کې په دې حواله چې د خدای په قانون باندې عمل کول ډېر مشکل کار دی نو چې مشکل کار دی یقینا بدنه وایلیشن کیږي چې وایلیشن کی نتیجه به دی چې الله به څه کوي په دې اور کې به موږ چې خبره ده شارټ کټ دی د دې اور سره دیوالی واچو چې دې د سره دوستي نو ځکه خدای ورواچي نو دې به څه نه وایردا خبر دې کړه ساجيبه پوهځي نادر شاه رحمت الله علیه ورته استاسو سره مو دوه دا کار کوي زما 50 کال جوړ دي اور عبادت کوم ویته بتا سره ډېر خدو شوی یو کافی دی ځکه خپل عمر یا لس کاله پاتې او شل پاتې نو صحیح نو دې خو خدو شوی او تاسو وځي هغه نه مې سوځي نو ځکه ورنه وځوت ویننه دا یو نه د قیامت هغه اور نو ته خدای خوار کړ انډیوالي د سره د سوځي وایي هغه نه لومبه خو د باندې تجربه وکړه چې د پیژندلې کنه کده نه پیژندلې هغه ورې څه پیژنې بیا صحیح هغه نه لا تاسو کې ما سوځي مې یې په نورته خدای رفار کا خدای سره تعلق وساته چې کوم د دې خالق دی نه د دې سوځي نه د آخرت اور سوځي ورته تاسو څنګه شاندري سره رحمت الله علیه ته وزر توخم بیا وخره ارشاد رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله داغه اور ته ورځن نشه پکې کې نهسته ومرګری راځه کنه صحیح ده هغه وینا زه خدای والے جرانو کوم ورته ورته ګوره د زما د خدای سره تعلق پیدا کا دا اور بیا سوځول نه کوي او پښتو شاعر چې د نمرود یاد ورته چې د نمرود آتش خانه ورته ګلزار شو د نمرود آتش خانه ورته ګلزار شو چې کردار د سلونو په خلیل کې اے موسیٰ ندے چی بشی د نیل نپوری د فرعون موزی بزی پرو دی نیل کی اے پمانکی نوی خوند ملغونی د کمسل خواس نوی پاسیل کی اے یا بچوڑے و یاتی کوي د مردارے نور سنوی ایدانا پخل د چیل کی اے عبداللہ د حاسدانو گاونڈی دے غریب تختی درزل نا پیو میل کی صحیح شو د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې ابراهیم ولې ور نه سوځو ځکه هغه کردار د سوځې دونو خبره ده کړه او څومره په عقیده اور نس کې ناس ته جبرئیل امین ورته راغی په خیاري ورته ته د جبرئیل سره په خیاري و ابراهیم علیه السلام ته ورته زر عالم سینداد دې مې هیلپ یو د امریکای کړم دې څه
چې may I help you دا د خپل سره ټلیفون کې دی وایي may I help you نو جبرائیل امین ورته may I help you زه تاسو امداد کولای شم ابراهیم علیه السلام ورته ته کوم زما بشن محتاج بنده الله ته مسره امداد کی زه بنده او ته هم بنده ته خدای ته محتاج زوم محتاج یعنی معنا دا چې زما ته حاجت نشته چا ته الله تعالی ته نو جبرئیل امین ورته وی چې خدای ته حاجت ته الله نه وغواړه چې بچی کی سو کوي الله نه وغواړه چې بچی کی د ابراهیم په خافیده وګوره و اما الى الله فحسبي من سوالي علمه بحالي خدای ته حاجت یقینا شته او زه غواړم چې نه هغه ما ویني زه دلته سغلا کې خو دې سړی نه ویل چې ورته راوړل ما غلا کړی که قتل مې کړی چې دې ورته خدای لپاره ورته راوړل ما ویني نو که سودای مې نه امید سره کې بچای بچ مې دي کې الله تعالی فرمایي چې قلنا یا نار كوني بردا وسلاما علی ابراهیم موږ او اور یخشا الصالم شه ابراهیم باندې علیہ السلام ذکر شاعر چې نامرود اتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د صلح نو په خلیل کې او علامه چې آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا ابراہیم تعالی اردو کې لګري چې آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ویننه کو د ابراہیم ایمان چا کې پیدا شي اور بیا غشن گلستان کې دی شي خو ابراهیمی ایمان نشته هر څه خو ایمان نشته موږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل په دنیا کې هر څه ملګری او ایمان نشته په دنیا کې هر څه ایمان نشته یا بنی آدم او زامن آدم اما یاتین لکم رسول منکم چکل راشتا رسولان ستاسو یقصون علیکم آیات بیانی و تاسایتون زمان فمن اتقا پس چاچ زان بچ کر شرکنا و اصلاح دا عمل اکرا فلا خوف علیم نبیر دویبانی ولا هم یحزنون نبدوی فکر منشی والذین واکسان کذبو بی آیاتنا چی غی تکذیب کرے دایتون زمونگا واستكبروا عنا ازان لوی گنری دے آیاتنا اولئک اصحاب النار دغه ملګری د اور دے هم فیا خالدون دی بدی اور کې همیشه کومن ازلم پس نشتر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې هغه جوړ کړی الله تعالی باندې کذبن درو او کذب بیاات یا تکذیب کړی د آیاتونو د الله اولئک دا کسان ینالهم رسیږي بدوی تا نصیبون حسر دوی من الكتاب د کتابنا حتی اذا جاءتهم رسولنا تر دې پر چې راشه دوی تر رسولان زمونږه یعنی فرشته زمونږه یتوفونا چې روحونه قبض کوي دوی قالو فرشته بوتوي اینما کنتم چرته دی هغه شنه چې وای تاسو تدعون من دون الله چې आवाजونه مور کول بغیر د الله نه عبادت مو کو بغیر د الله خدای مو چرته دی قالو دوی ورته ضلوا عنا اغدم نرکشو وشهدوا على انفسهم دیب اقرارو کے فزانو قلو انہم کانو کافرین کی تاکید فردو کافران قال اللہ تعالیٰ بوئے ادخلو داخل شئی فی اممن فآغدلو کے قد خلط من قبلکم چیغی تیرسوی دی مخکستاکنا من الجن والانس جنات و انسانان فی النار داخل شئی پا اور کے کلما دخلت امتن کلچ داخل شئی اوڈلا لغنت اختها نلانت بوئی اختا پا خور خپل بانے مانا یعنی دوی پشان کما بل ڈالا چلتا موجود دا دا کافرانو یو ڈالا لالا نو بل ڈالا چوڑان دے موجود دا دوی خور دا خور مانا یعنی دوی پشان کافران دی دوی پشان نو چلی داخل شی اول تو گوری چینا اے خدای مبی خباس دا سمرا رسی دلی کلما دخلت امت لغنت اختها حتی ازد دارکو فیا تر دے پوری چی دوی طول جمع شپدے کے پیوزائے قالت اخرام لی اولاهم نو وی برستنی خلقنم بنو خلطا یعنی کارکنان بوئی لیڈران ہوتا کارکنان بوئی لیڈران ہوتا کہ ربنا ہاولائی اضلونا واللہ داخل کچھ منگے گمراہ کرو فہاتیم ورک دیتا غذابا زیفا من النار سو چند غذاب دورنا اللہ تعالیٰ بوئے لکل زیفا فکر من کی گئی ماں طول لبا سو چند عذاب ورکو دیم نپریدم تاسو نپریدم
لکل ضیف ولکن لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت اولام او وی بداولم بنی له اخرى ورستنو خپلتا، یعنی لیډران به وی د کارکونانو ته چې فما کان لکم علینا من فضل، اړو تاسو زمونږ شکایتو کې چې تی گمراه کړیو، تاسو ته خیر ملاو شو، دواړه یو شان عذاب کیږي. فما کان لکم علینا من فضل، پس نشتر تاسو لپاره مونږ باندې اس برتری. فذوقوا العذاب، او سکه عذاب ما کنتم تکسبون، په سبب دا چې وای تاسو ګټم کول د ګناونو. ان الذين كذبوا، تحقیق سره کسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه، واستكبروا عنا، اذان لوی ګڼل د آیاتونو نه. لا تفتح لهم ابواب السماء، نبش کلاول دوی ته دروازې د اسمانونو. ولا يدخلون الجنة، ادای داخل دین شي جنت تا. حتا یلج الجمل، مگر الا یلج الجمل، چننوزی لنگر. جمل یو معنا ده وش، دلته معنا ده لنگر. لنگر پیژنې؟ نه لنگر دا شپ نی شپ اینکر چې ورته وي ANCHOR، دا وی لنگر واچو، لنگر واچو. صحیح شو. نو هغه د شپ سره هغه ډول زنجیرونه پته نه دی، یو زنجیر 100 ټنه وسنوي، نو هغه داسې اوبو کې ورواچي، نو بس دا شپ خپل ځای ودرېږي کنه. اینکر ورته څه ورته اینکر. نو هغه اینکر پستنه کې نه وته شي، نشي نه وته. نه الله تعالی فرمایي دین جنت ته ترغی نشي نه وته چې سو پورې هغه لنگر د شپ هغه د استنه په سم کې نه داخل کړي. حتا یلج الجمل، مگر علت داخل شي هغه اینکر د شپ. نو هغه ډېر غټ رسای دي، هغه دوره غټ رسای یا غټ زنجیر د ستنې سم کې داخلي دي شي. نو الله تعالی وایي دې د پارم داسې ناممکن وي. حتا یلج الجمل فی سم الخیاط، سم ته وایي عربي کې سم وایي، موږ ورته پښتو کې سو تاسو سم وایي. نه دستنې سورې هغه تاسو پم وایي، موږ ورته سم وایو. حتا یلج الجمل، تر دې پورې چې ننوزي هغه رسۍ د شپ فی سم الخیاط، هغه سپم الخیاط دستنه کې. خیاط معنا خیاط وایي درزي ته، خیاط وایي ټیلر ته، خیاط وایي دغه ستنې ته، خیط وایي دغه تار ته، مخیط وایي ګنډلې شوي ته، خیاطت وایي ټیلرینګ ته. حتا یلج الجمل فی سم الخیاط، وکذالک دارنگ نجزی المجرمین، بدور قوم مجرمان لهم من جہنم، د دوی د پاره بوی من جہنم، اور د جہنم مهادون کارپیٹ. دیتا بیلان د کارپیٹ تسو غړولې د اور خدای دې معافي راکړي، یعنی غلان د کم کارپیٹ کی وی ابد سي د اور وی. ومن فوقهم اد پاسر دوی غواشن، چت بی غواشن، غواش معنا غاشیه، موږ شامیانه وایو. تا درته وای د کپڑے اچت عارضی بنوانه چې ټینټ باندې صحیح. نو د پاسه ټینټ چې پیلګیدل نه چت به هم د یعنی فرش دا هم د اور، دیوالونه دا هم د اور، او چت دا هم د اور، او په مس کې هم اور. الله دې معافي وکړي، خدای دې راته خینا. وکذالک نجزی الظالمین، او دارنگ بدو کو ظالمان تا. والذین آکسان چی ایمان راوڑے دے عمل کرے دو صالحاتو، لا نکلف نفسا، نو سے اللہ تعالی ایمان راوڑے دے نیک عمل نیکنی ذہن کی دارا دے خدای تا کم نیک عمل مطلوب دے، خبٹی ارگلانی قول مشکل دی. اللہ تعالی نانا لا نکلف نفسا، نون تکلیف نور کوئے سیو نفس دا الا وسعها، مگر پان دادر طاقت داد. اولئک اصحاب الجنہ، دا کسان دا جنت مل کرے دے، ہم فیہا خالدون، لے بدی جنت کے ہمیشہ. ونزعنا ما فی صدورہم، اب ہم براو باسو آچی پسینون دوئے کے دے، من غل، سحقد، کینا، جیلسی، گندہ خوینا سمرہ چی دی دا انسانان سینی کے. اللہ تعالی جنت کے بدا شئینا نی ځکه ما تاسو ته ویلو ګریډ په سړی کې ولې راځي، ایکسپلایټیشن ولې راځي، حسد ولې راځي، هرس ولې راځي. ځکه سړی دا غواړي چې څنګه سیف الله خان رانه په دې پیسو وړاندې نشي، زور ته ځان باندې ورسول. لا نکلف نفسا، تکلیف نه ورکوي سیو نفس ته الا وسعها، مگر دومره چې هغه طاقت لري. نو صلی الله تعالی چې مونږ باندې څه فرض کړی دی، دا زموږ د طاقت مطابق را باندې فرض کړی دی. په کال کې صرف یو میاشت روزه، دا څه مشکل کار نه دی. په 40 غنټې کې صرف 5 منځونه کول، دا څه مشکل کار نه دی. په ټول ارننګ کې 2.5% هر کال ورکول زکات، دا څه مشکل کار نه دی. په ټول عمر کې صرف یو وار حج ته تل، دا څه مشکل کار
نه دی بیا هم دغه مونځ چې په کوم کې قیام او ولاړه فرض ده خو سیف الله خان هغه گویا هغه بال سوی هغه بال ساکر تا ساکر کو څه کو نو تا ساکر کو نو چې ساکر کو او پنی کې څه تکلیف راغی نو بس بیا الله تعالی ورته کو صاحبانه کینه یعنی بیا ورته نه چودريږي او صحیح سجدي او رکوعونه وکړي ځکه لا نکلف نفسا الا وسعها ونزعنا ما في صدورهم وباسمونگا چې پسینو زود دوی کې د من غل د سناکار خوینا نو جنت کې حسد نشتا حسد نشتا حسد ولې نشتا او زبا حسد کوم عبد القدوس سره چې دغه په دی غوښه کې بل ډېرې پیسې وګټلې دومره خزبه غاډه ورسره او دومره خلوی کور دی ورسره صحیح زما سره حسد پیدا کیږي چې دا کاروبار به کله خرابېږي دا حسد ولې ځکه دا غواړم چې دا دې ما سره یو د سره دی نه یعنی دې ته حسد نه وای چې کزه دا وام چې عبد القدوس سره دې خدای ورکړي الله دې په خوشاله کی خدای دې مال هم دغه سره کی دې ته حسد نه وای دې درش کوي دا جایز دی دا جایز دی خدای الله نه مطالبه کې نه ته دا وای چې ما سره نشته خدای دې نه واخلي صحیح دې ته حسد وای دې څه وای حسد نو په جنت کې دا حسد نشته ځکه چې سستا لګژري دا غتا ته ملاو ده ته ملاو ده نو چیرته تاسو ملاو دي دغه په کور کم شي چې ده هغه تاسو رمسته نو حسد څه پیدا شي د سره کوم سوردی چې دا هغه تاسو رمسته ها نو چې د رسول پیسې دي دومره تاسو رمسته چې د سره څنګه کور ده دومره تاسو رمسته نو به حسد څه پیدا شي دی الله تعالی وایي جنت کې دا ټول شی به دغه ایمن کوم بار بس ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار روان بيد الاندر دوی په کنټرول دوی کې نهرونه وکالو ادوی وای الحمدلله تعریفونه دی الله لرا هغه الله دانا له هاذا چې هدایت را کړې مو ته د جنت طرف ته وما كنا لنهتدي انو مونږه چې هدایت مو حاصل کړې لولا ان هدانا الله کچره هدایت ته کړې مونږ الله تعالی لقد جاءت تاکي سراغ رسولان در رب زمونگا بالحق پرشتیا ونودو ادوی تبا آوازو پیشی انتلکم الجنہ صدق جنت اورستم واتا صدر کلیشوی دے بما کنتم تعملون فسبب دا آگے چی تاسو کم عمل کولو ونادا اصحاب الجنت آواز بہو کی ملگری دی جنت اصحاب النار اور والا ہوتا ان قد وجدنا چی تاکی سر منگا مندلی دی ما وعدنا ربنا حقا آغا شیچ وعدہ کرو منصر رب دونگا آغا مندلی دی یقینا فحل وجدتم آیا تاسو مندلی دی ما وعد ربکم حقا آغا شیچ وعدہ کرے تاثر رب تاسو حقا آغا مو یقینا مندلی دی قالو دیووی نغم آو فعزن مؤذن بینو آواز بہو کی یو آواز کون کے پمیز دوئے کہ اللعنت اللہ علی الظالمین کہ لعنت اللہ دی ظالمانو باندے کم ظالمان الذین کسان صدون عن سبیل اللہ کہ منکول خلق بلارد اللہنا ویبغونها عوجا علتول دالارا کگوگا تشکونے پکی پیدا کول وهم بالآخرت کافرون او دوی پاخرت بانے کفر کون کے وبینهما حجاب اپا میزد دے دوارو کے یو پردہ بھئی دے جنت اور جہنم دے دوارو خلقوں میں اس کے وسیع یو پردہ بھئی وعلل آراف اپا آراف بانے نو آراف دا جنت و دا جہنم پا میس کی یو وچت زائد ہے صحیح ورطا آراف یو وچت زائد ہے جنت تیم خیاری اور جہنم تیم خیاری جنت تیم خیاری جا وعلل آراف رجال اپا آراف بانے کسان بھئی یعرفون کلن بسیماؤ اس آئی تنادا پتہ نشتا چی دا دی طرف تکم خلق کار دی دا جہنم دے دی طرف تکم خلق کار دی دا جنت تے البتہ دا نشانوں نو معلومی دیکھوا گرینری معلومی گی سمالمی گرینری دا با جنت ہے او دیکھوا خدا سرغ نشے معلومی گی دا بسی دا با جہنم بھی یعرفون کلن بسیماؤں چی پیجنی بدوی دا دوال در بسیماؤں پنشانون دوی ونادو اصحاب الجنت دا عراف والا خلق با آوازو کی اصحاب الجنت ملگرد جنت تا ان سلام علیکم سلیکم خواہ گرین ریسکاری نو دی بدا فائنڈ آؤٹ کی دا سکتی دا جنت والا دی دا عراف والا ورطی اسلام علیکم دوستانو سنگئی ان سلام علیکم چه سلام دی تاسو باندې مس الله تعالی وای چې دوی هغه جنتیان ته سلام ویلي ځکه دوی په ویټینګ کې دي سکی ویټینګ لیست کې دي ها دوی سکی دي ویټینګ لیست کې دي چمن او د سپین بولدا کو بارډر باندې ناشتي کوم ځای ناشتي په بارډر نو مې لینډ کې ناشتي چې اوس به ګیټ کولاوي کې دی رواني لم يدخلوا على ترسن داخل شوی دیتا وهم يطمعون حالانکه دوی تمه لري چې مونږ ته اوس ستنکی دي سبکی ویزا بلگی
واذا صرفت ابصارهم کله چې واړو شي سترګې د دوی تلقا اصحاب النار جانب د جهنم والو تقالو نو دوی بوئی ربنا او رب زمونږه لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر دې موږ د قوم ظالمانو سره یعنی چې بیا مو واپس د کنه کې څه په دې غواړي چې اسنه چې انکار راته کوي چې ویزه نه لګي ویزه بند شي زیر شو ویزه بند شو واپس بیا کړی ته ځي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا الحمد بالقران جل وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلاه وتعالى الليل والنهار فالله خير حافظ لا خو مرګ سره د قیامت شروع شه هغه تا کې ګیدار کې سره دا ورته لیکنه کاغه دی ورته دا شک